بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، دا وخت په لنډاکي چیک پوسټ باندې موجود یم او دلته کې چې د محکمه صحت ته اړخه کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. دلته د هغوی ټیمونه چې دي هغه لګیا دي. ایسی بریکوټ چې دی عباس خان افریدي دغه په سربراهۍ کې چې دغه کم ټیمز تشکیل شوي دي، په دې کې حلقه پټواري هم شامل دي، تحصیلداران هم شامل دي او د هیلث سره ریلیټډ کم ټیمونه چې دي هغه کې میل او فیمیل LHW او LHVs دا شامل دي. نو په دې حواله باندې زموږ سره د دې کوارډینیټر ډاکټر عارف صاحب موجود دی. دغه سره خبرې کوو. عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه تاسو راغلئ. عارف صاحب دا راته ووایه چې د پراپر میټینګ نه بعد چې دي مونږ له اولنی سټیپ دا واخیستو چې په چیک پوسټونو باندې د میل فیمیل د هیلث سره ریلیټډ کوم اهلکار چې دي هغه تعینات کړو. ستاسو په سربراهۍ کې او بیا ایسی بریکوټ چې کوم ایکشن واخیستو، دغه صورتحال ته په کم نظر ګورئ او دا کم خلک چې راځي د تفصیل نه خبر کوي چې سبا کېږي د دوی ډیوټي به صحیح. ښه جی بالکل جی. دا خو مونږ کم درې ټیمان ولګولو په لنډاکي چیک پوسټ باندې، داسې سیم په شموزو چیک پوسټ او داسې سیم په کړاکړ باندې. نو دې خو مونږ لنډاکي چیک پوسټ راغللو چې دې معاینه مونږ وکړو چېرې دلته سپوزیشن ده. دلته ما درې ټیمان ډپلای کړي دي، شپږ کسان دي. په هر یو ټیم کې یو ټیکنیشن دی، ټیکنیکل کس دی. یو پکې LHW دی. LHW به زنانه سکرینینګ کوي او ټیکنیشن چې دی نو هغه به زموږ سره د میل کم کسانو چې هغه به سکرینینګ کوي. په دې کې ته دوه کار دا دی چې کم کسان چې د فارم نه راځي، د بهر ملکونو نه، د هغو پراپر هسټري بالي چې هغو ته د کرونا ساين سیمټم شته که نشته، فیور، کپ، سنیزینګ یا شارټنس اف بریث، سابندي کې دا ورته شته که نشته. داسې سیم LHW به هم دغه تپوسونه کوي که چا ته هم پرس که تبه وي یا د کرونا ساين سیمټمز وي نو دغه کس به په دې ځای راکوزوي، دی به ایسولیټ کوي، کوارنټاین کیږي به. جی جی خلکو کې دا وخت تشویش دی نو کرونا وایرس مقابله به هم کوو، خو تشویش به هم نه لو، ځان په ټینشن کې هم نه کوو. نو تاسو د خپل انفارمیشن زما خو پبلک ته دا دغه دی چې پبلک ته زما دا خواسته چې کاینلی تاسو په لاس کې دا پریونشن تاسو په لاس کې دی چې لکه تاسو راوچت شي او تاسو دا کار وکړئ چې پراپر هند شیکینګ نه کوئ، غاړه غاړی چا سره نه ملاویږي، په خپل کورونو کې کینئ، ور کراوډینګ مکوئ، بازارونو ته ډیر مزئ. نو چې مونږ ور کراوډینګ دار سره مونږ کم کو او په خپل کورونو کې کیدو سمودي لپاره نو ان شاء الله زم چې نه دا وایرس اٹیک کولای شي دلته او نه زم سواد تر اتلې شي. دا نو کاندي ټول سواتیانو ته ټول ته زما خواسته چې په خپل کورونو کې کینئ، ور کراوډینګ ډیر جمع کیږي. مو شکریا. عارف صاحب خاجي زموږ الکار چې په درې چک پوسټ باندې الان ساتل تفصیلا خبرونه دا پته لګي ان شاء الله کوم مسله چې درپېښ ته د هغې مقابله به هم کوو، د هغې به یووالي باندې تعینات تل دغه رنګ تاسو خپل پټواریان او تحصیلداران هم د دې سره په ذمہوارۍ ولګول. نو څه وایي دا وخت څه صورتحال دی، څه ګڼئ؟ موږ خپل سکرینینګ هم سټارټ
डी एस وعلیکم السلام. डी एस پی صاحب دا راته ووایي چې په چیک پوسټ باندې په کویک ایکشن اخیستی شوی دی چې تاسو په خپله هم موجود دی په ریپورټ هم دی د دې وایرسو مقابله چې دی هغه به په اتفاق کېږي هغه به په یکجهتۍ کېږي دا راته ووایي چې څه انفارمیشن دی ستاسو سره ریلیټډ د دغه وایرس په حواله به ګوره ګرانه دا خو یو عالمي وبا شروع ده او د ټول ملک ټوله دنیا کې دا چیز شروع دی خلکو ته په سوشل میډیا باندې او په الکترونیک پرنٹ میډیا باندې د پیغامات ملاويږي زموږ کار دی پریونشن کول دلته د ډیټیکشن لپاره دا ټیم ډیپیوټ شو تاسو ته پته را چې دې مقصد هم دا کوي چې یاره کم چاته تکلیف وي چې هغه تکلیف پته وشي او چې نور خلکو ته د دې تکلیف دا خور نشي په دغه سلسله کې دا حل شروع دي چې تاسو مخې ها ډي اس پی صاحب تاسو د سواد اهم چې پوسټونه چې باغې کې کړه دی باغې کې ګوړه دا شموزو برج دی لانډاکې دی او دغه شان ریلیټډ چې د پاړې خو شا چې دی هم د پولیسو د تحصیل انتظامی ایکشن اغسته ده نو تاسو به دې فګر چې د سو وخت د پبلک سره شیر کوئ چې آیا د سب ډیویژن په ریپورت د سواد تلاولنی ګټوي تفصيلات سړي تاسو به ټایم دا پبلش کوئ د سلسله کې به مونږه ایک سره کینو بیا به یو ټایمینګ مقرر تاسو ته به هغه اپډیټ کو هغه نه په تاریخ په تاسو مونږه وخت په خبرو چې څه پیشرفت کیږي د تسلسل سره به کار شروع اته سره به وخت په وخت باندې دا انفارمیشن به شیر تاسو انفارمیشن چې د پبلک لپاره ضروری دی دا وخت څه انفارمیشن غلط کوریږي عوامو ته به صاحب کوي چې هغه څنګه د صبر او د یکجهتۍ نه کار واخلي تاسو انفارمیشن به صحیح تاسو دخلینه پبلک زمونږ دا میسج دی چې اپاتم راځي حادثات هم راځي او د الله تعالی امتحانونه هم راځي او بیا د دې حواله سره چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا غینه کار غسته پکار دي او د حوصله نه کار غسته پکار دي او سلن دي پر خودل پکار جهان مننه زنګ سره اس ډي پی او با اجازه صاحب موجود او ټریفیک اهلکار چې دی هغه تعینات دي د لانډا کې چې پوسټ صورتحال تاسو ته خو چې د هر سړي خپل کوارډینیشن دی د هیلث ملګری چې دی هغه هم خپل کم چې د سرکار د ډیوټي سره تعلق نه ساتي هغه هم ان بورډ دی هغه راغلي دي د پبلک په خدمت کې او د لانډا کې د سواد ګیټوي د چیک پوسټ چې دی په دې باندې دوی د خپل ډیوټي تر سره کولو پوره کوشش کوي چې پاغي کې تحصیل انتظامیه هم موجود ده او د ال ایچ دبليو اهلکار چې دی هغه هم موجود دي پزلامین صاحب څنګه سره ولاړ دی پزلامین صاحب دا راته وایي چې السلام علیکم یو خو تاسو کوم کار چې دا وخت دا ډیر ضروری دی تاسو په مین مورچه باندې تعینات یې د دې وبا چې د ټینشن د ختمېدو لپاره د غي د مقابله لپاره چې تاسو ټیمونه موجود دي دا راته وایي چې د دې پبلک د خدمت لپاره څه اویرنس دی دا وخت مونږ خوراوتی یو د خپل ډیوټي چې دا مونږ په هسپتال کې پرې خو دي د ټرانزیت پوینټ باندې ولاړیو هم د عوامو د خدمت لپاره ورسره مونږ اویرنس ورکو چې یاره تاسو چې د حفاظتي اقدامات کوي هر کار چې د حکومت ذمہواری نه ده زموږ ذمہواریاں هم جوړیږي بل ماسک چوي جی جی دا راته هم وایي چې کم خلک راځي دا غو سره کړه تاسو خبره کوئ نو پبلک ریسپانس تاسو وکړئ پبلک ریسپانس خدا سي مونږ سره داسې لکه د چاروډ بیهیویر نشته دی الحمدلله هر سړی په وادي چې یاره دا یو وبا ده او زموږ سره ښه فرندلی مونږ سره تعاون کوي باقاعده مونږ تاسو کوو یاره بهر ملک نه څوک راغلي دي هغه مونږ سایت ته کو مونږ تاسو زمو کوم یاره تاسو خفه خو نه دا لکه دا استاد ډیوټي تاسو به کوي مننه پزلامین صاحب آباد اوسه بریاله اوسه دا سه اهلکار چې دي صاحب سملګری رالل هغه مارکس چولې دي باقاعده دا کوم ملمانه چې سواد ته انټر شول د دوی باقاعده مارکس او خپل سیفټي لپاره دوی دغه کړي شکریا دا تاسو ګورئ چې سهل تورکری هم دی هغه تاسو ته په پرند نشو خو زه کوشش کوم د بیک ساید نه د دوی یو فکچر تاسو ته وایم چې دوی هم په خپل ډیوټي باندې تعینات دي د هیلث ټیمونه چې دی هغه تعینات دي او په لانډا کې چې پوسټ باندې دا وخت د پولیسو او د ډي سي سواد د طرفه چې کوم ایکشن اغسته شوی دی هغه دا وخت په لانډا کې چې پوسټ باندې بالکل موجود دی او دا په دغه حواله باندې دوی خپل یو ښه کردار چې دی هغه لوبوي کوشش کوو چې دا بل یو کس سره هم خبرې وکړو زه کوشش کوم چې د ایس ایچ او اختر ایوب خان سره هم خبرې وکړو دا کې د کار هم دي د هیلث ریلیټډ خلک هم دي تاسو د پبلک لپاره څه انفارمیشن دي څومره مطمئن اوسئ پبلک
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني. تاسو ته چې پته ده چې دا وبا کوم راغلی ده د کرونا په شکل کې، نو د هغې په بابت چې زموږ افسران د هیلث افسران او انتظامي هغې ټول په دې کې اوس مصروفه دي چې د خلکو ته احتیاطي تدابیر څومره دي چې نو ان شاء الله چې دا دومره غټه مسله نه ده، ان شاء الله په احتیاطي تدابیرو سره به دې نه موږ شکست ورکړو. ته ووایه چې د پروسیسو په حیثیت ستاسو سره چې کوم د پولیسو ټیمان دي یا د ټریفک اهلکار دي، د هغې دپاره تاسو څه کوټلي ګامونه پورته کړي چې آیا دغه خلک رانه هم متاثره نه شي؟ بالکل جی، زموږ افسرانو باقاعده د دې لپاره انسټرکشن کړي دي چې دې ته به نن به دې ته کم احتیاطي د دې چې کم ماسکونه دي نور څه ګلفز دي به دې ته نن میلاو شي. باقاعده زموږ په تاڼو کې افسرانو د خپل دغه نه صابونونه سینیټایزر او دا را لېږلي دي تاڼې په ګیټونو کې، هغه موږ ایښودي دي چې صابون او سینیټایزر دا به استعمالوي، تاڼې ته کم وځي نه نوځي، هغه به باقاعده سینیټایزر باندې خپل لاسونه دا وخت زموږ په سکرین کې پبلک ګوري څه انفارمیشن غلط هم راځي چې کرونا وایرس دا چلو کو شکر دی زنګ سب ډیویژن کې مکمل پاک دی، د دغه پبلک لپاره تاسو څه انفارمیشن دي؟ بالکل جی، موږ د عوامو ته دا میسج ورکوو چې دوی د پاپواګانو پسې نه ځي او ان شاء الله چې زموږ علاقه چې دا هغه پاکه ده او احتیاطي تدابیر تاسو اپناو کړئ، ان شاء الله چې هیڅ مسله به نه وي. الله به خیر کړي او موږ به خدای پاک د دې وبا نه په خیر خیریت سره موږ چوټکاره راکړي. مننه. زنګ سره ایس ایچ او غالېږي اختر ایوب خان موجود او د لنډاکي چې پوسټ صورتحال تاسو ګورئ چې ټول سکیورټي فورسز چې دی هغه انیکشن دي. زموږ سره د ټریفک انچارج چې دی شکیل خان هم راغلی دی. شکیل خان سره به هم یو دوه خبرې کوو. شکیل خان درنګ جهان مننه، ستاسو اهلکار هم په دې کار خیر کې سالي ستاسو په ذریعه مارکس هم تقسیمیږي. کم خلک چې راځي ډرایوران راځي د هغوی سره نن سبا کوارډینیشن څه دی، تاسو څه انتظامات کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه زیاته خو ستاسو ډېره مهرباني سره په دې سوشل میډیا باندې یا په دې میډیا باندې چې دا دغه وچلېږي. زما د ټریفک اهلکار کم چې سوات ته راننوځي نو دا څلور چک پوسټ دي، ګوړه چک پوسټ دی، دا شموزو پل دی، لنډاکۍ دی او کلاکړ دی. په دې باندې بالکل ما د افسرانو په حکم مطابق چې کم دی نو نفري تعینات کړې ده او کم ګاډو والا چې راځي نو هغوی ته موږ دا دغه کوو چې یاره لکه تاسو د ځان سره په ګاډي کې چې کم دی نو صابون ساتئ یا چې کم دی نو ډیټال ساتئ یا سنټر دغه ساتئ او دې باندې چې کم ځای کې ودرېږئ نو دې خلکو ته وایئ چې یاره تاسو لاس سینځئ او دا ډیټال په لاس باندې مګئ او دا دغه کوئ او زمونږ خپل هم دا دغه دی چې موږ ډریورانو ته دا دغه ورکوو چې یاره لکه تاسو په ګاډي کې اوبه او دا ماکس او دا څیزونه ساتئ او ورکوئ او انشاءالله دا دې څیز له به موږ شکست ورکوو. خو لکه که دې عوام او دې قوم زموږ سره دا دغه وکړو، تعاون وکړو او دوی لږ په خپلو کورونو او په خپل دغه کې پاتې شو نو انشاءالله دې څیز له به موږ شکست ورکوو او دا به انشاءالله موږ ډېره ښکلې خبره دې راوایسته. ما نه کوېسچن هم کوو چې پبلک دې په خپلو کورونو کې کښېني، دا میسج ورته یو پیره دوباره ووایه. بالکل زه دا عوام ته دا خواست کوم چې دا په ټولو دنیا کې چې کم دی نو دا وبا خوره شوې ده، نو زه عوامو ته دا خواست کوم چې غیر ضروري چې کم دغه دی نو دوی د ګرځېدو نه بالکل پرهیز وکړي، په خپل کور کې د پاتې کېږي او کم کسان چې د کور نه راوځي او ضرورت سودا مودا کوي نو هغوی چې کور ته ننوځي نو هغوی د بالکل احتیاطي تدابیر استعمالوي، لاس تینځي، ځان بالکل صفا ساتي، دغه دې ساتي، ځکه چې دا یو داسې دغه دی چې د دې نه ډېر غټ دغه جوړېږي. نو زما عوامو ته اپیل دی چې کوشش دې دوی دا وکړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د کور نه بهر راونوځي. درنګ جهان مننه چې زموږ سره د ټریفک انچارج د سب ډیویژن بریکوټ شکیل خان هم موجود و. دا تاسو ګورئ په لنډاکي چیک پوسټ باندې هر سړی په خپل خدمات کې چې دی هغه لګیا دی، که د پولیس اسپایان دي که د دې قوم محافظین دي نو هغه ټول لګیا دي په دې حواله باندې کردار لوبوي او یو خپل کار کوي. د لنډاکي چیک پوسټ چې چونکې د سوات ډېر اهم چیک پوینټ دی په دې باندې دا تاسو ګورئ د ګاډو همدرب چې دی دا سټارټ دی او مومنټ چې دی هغه خو چونکې بندېدی نه شي، خو افسرانو میسج دا کنوی کو چې تاسو په خپلو کورونو کې کښېنئ، کوشش دا وکړئ چې د کورونو نه بهر مه وځئ، ولې چې دا وخت د حالات داسې دي چې د دې کنټرول کېده هم په دې ممکنه دي چې مونږ خلک په خپلو کورونو کې کښېنو او مونږ د دې کرونا وایرس په حواله باندې کوم احتیاطي تدابیر دي لاس انزل شو یا په دې کې ماسک چې دی هغه استعمالول دي یا نور د دې چې کوم ریلیټډ دغه دي کوم چې ډاکټر عارف صاحب خبره وکړه دغه چې دی په دې باندې تاسو فوکس وکړئ او کوشش دا وکړئ چې په خپلو کورونو کې کېږئ او څه خلکو ته دا خواست دی چې کوم انفارمیشن خورئ په هغې کې احتیاط وکړي چې د کرونا وایرس په حواله باندې غلط انفارمیشن چې دی هغه مخې ته را نه شي. پراپر د هر ګاډي نه چې دی ډیټا چې دی هغه کلیکټ کېږي او د ډیټا نه بعد چې دی دغه ګاډي چې دی د هیلث کم اهلکار چې دی هغه دغه ډیټا کلیکټ کوي
مونږ تاسو ته جی دا هیلث ورکر چې دی هغه زمونږ آن بورډ دی دا هیلث سره ریلیټډ سټاف چې دی هغه هم آن بورډ دی دا تاسو ګورئ جی چې د هر یو گاډي پراپر سکینینګ کیږي دا غي ډیټا چې دی را غونډيږي او دا غي نه بعد ډیر په یو خطرې قوانین چې دی دغه گاډي بیا خپل منزل ته ځي خو کوشش تا وکړئ دا خبره بار کوم چې په کورونو کې کېنئ او دا وتونه د فضل تګ نه چې د پرهیز وکړئ ولې چې دا وخت حالات داسې دي چې د دې کرونا وایرس مقابله هم په دې ممکنه ده چې موږ په خپل کورونو کې کېنو او احتیاطي تدابیر چې کم دی هغه اپناو کو نو ان شاء الله ډېر زر د چې موږ به هم د دې کم زه ورته پته یم دا چې کم راغلی دی نو د دې سره به موږ مقابله ان شاء الله وکړو او موږ په دې کې کامیاب شو عام پبلک چې دا غي ته هم چې د هدایت شو چې تاسو په هیڅ قسمه غلط انفارمیشن باندې غوږ مګروي دا تر د نننی ورځې ریپورت نور چې پوسټر تاسو ته خیمه د سوات د کمپلیټ صورتحال نه به تاسو خبرو ان شاء الله